الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. عزیزانو زمانگ دا درس موضوع دا رد الالحاد او دا نن درس عنوان دا الحاد تعریف او دا ملحدین اقسام. الحدا یلحد الحادن د صحیح لارې نه خواشوي توای، مطلب دا چې څوک صراط مستقیم پریدي او دا گمراه شي. لفظ د الحاد ماده چې د لحدا لام ها او دا په دوه معنی سره راځي. په معنا د قبر سره هم راځي. لسان العرب ذکر کړی دی الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت. په قبر کې یو جانب ته د مړي د خودو زیت وایي. او د لحد به معنا قاموس الجدید ذکر کړی ده په معنا د بيدینۍ سره. دا شانته کې لغوي معنا په اعتبار سره میلان او انحراف ته هم الحاد وایي. تفسیر روح البیان او داسې نور تفاسیر او دا شانته کې امام طبری رحمت الله علیه د دې آیات مبارک لاندې ذکر کړی دی. سورۃ الاعراف آیات نمبر 180 کې کم چې تاسو مخکې ما تلاوت وکړو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د دې آیات مبارک لاندې هغه مکمل وضاحت کړی دی کوم چې ما تاسو ته په پی ډی اف کې هم راولېږو. اصطلاحي تعریف منګ یو ذکر کړی دی، ډېر علماء کړی دی. هدا المعانی الجامع په اعتبار سره منکو د مذهب نه بیزاره شوی توایي څوک چې د خدای جل جلاله نه انکار وکي او د ټولو مذاهبو نه انکار کوونکي ته دا ملحد وایي. الملحد هو الکافر. ملحد هغه کافر توایي بالله چې د الله نه انکار وکي او بالادیان كلها د ټولو ادیانو نه دا انکار کوونکی وي نو دل سوی ملحد وایي. دا هغه مختصر غونډه کې منګه تعریفات ذکر کړو. اوس تاسو د الحاد اقسام ذکر کوو. اول تعریف مطلق الحاد ورته ویل کېږي. نو مطلق الحاد مطلب څه دی او د وضاحت نو د مطلق الحاد نه مراد ها خلق دي کوم چې قطعي انداز او یقین سره د هغه سيزونو انکار کوي کوم چې مابعد الطبيعات سيزونه دي، لکه جنت شو، جهنم شو، الله رب العزت شو، آخرت وغیرہ شو. د الحاد نه مراد ها ملحدین دي کوم چې د مذهب جنت او جهنم او نور مابعد طبيعت امور دوی په خپل یقین سره د دوی نه انکار کوي. په دې انکار سره د دوی دا یقین وي د دې ملحدینو داوا یقین دی چې دا انسان او تمام کائنات تخلیق دا چانه دی کړي، بلکې دا خود به خود فطری قوانینو لاندې پیدا کیږي او فنا کیږي. دی وی د دې ماده پرستو دا دغه دې ته اټم وي او ذرات مرتبه لیکيږي. دوی وی چې کله دا دو ذرات په خپلو کې ټکراو شي د نوې وجود پیدا شي. دا چې کوم موږ په نظر سره راځي نو دا د دې ماده نه پیدا کیږي، د هر څه خود به خود کیږي. بیا چې کله دا انسان مړ شي نو دا ماده نه ختميږي، دا ماده دوباره منتشر شي او بل ماده سره وجنګيږي او بل وجود ته پیدا شي. دا د دوی ایمان او یقین دی. د دوی نه حسد د دې نه حدا د دې ملحدینو د مطلق ملحدینو هغه زمونږ په معاشره کې نشته. د آیات ساتي هغه په یورپی معاشره کې شته دی، دلته نشته. دلته نفسیاتي ملحدین دی او دلته چې کوم هغه دی هغه جاهلان دی او کوم چې د دنیا د لالچ په وجه باندې الحاد طرف ته تللی هغه دی. نو کوم چې تاسو د مطلق ملحدینو سره بحث راشي د دې نه خبسوي نو دوی خپل دهریت طرف ته خلکو ته دعوت ورکوي. او زمنګ معاشره کې چې کوم ملحدین دا ته الحاد ته دعوت نه درکې ستا په ځړه کې شک اچي دا غني ملحدین دي ته وي.
او دوی چې دی باقاعده دا کم چې مطلق ملحدین دي دوی د دهریت او الحاد طرف ته دعوت ورکوي ځکه چې دوی په دې انکار کولو کې مطلب یې چې دوی وي الله نشته دوی په یقین سره دا وایي د دوی په خپل ګمان سره دوی وایي چې بازار څخه په خود بخود پیدا کیږي باقاعده دوی دعوت ورکوي الحاد طرف ته په شدت سره دا د الحاد تبلیغ کوي او د مذهب او د الله رب العزت پس نعوذ بالله دوی ټوکی کوي دوی په خپل ګمان سره دا نور ټول چې دي سونه دي دا غلط ګڼي دوی وایي انسان دومره ترقی وکړه د مذهب دا تابعداري کوونکي پکې اوسم پراته دي دوی د مذهبي اعمال او عبادت او د مذهبي سونه شاعر چې دي دوی وایي دا د پخوانی انسانانو یو یادګار دی چې پخوانی انسانان بداسي دوی وایي چې اصل انسان په 19مه صدۍ کې پیدا شو چې دې ته د خپل ځان پته ولګېده چې معنا برابر څوک نشته وي دویم قسم ملحدین د لادرت ولادي د ملحدین لادرت نه مراد عام ملحدین دي چې د الله رب العزت او د مذهب په باره کې دوی په شک کې پراته دي دوی نه یقین سره اقرار کوي او نه په یقین سره دوی نه اقرار کوي او نه انکار کوي دوی نه حدا ده چې دوی یو طرف ته ناس وي او دوی وی جره بس دا د الحاد او د مذهب جنگ دی زمنګ پکې څه کار دی البته دا خبره ده دوی خو الحاد طرف ته دعوت نه درکې لیکن د مذهب په باره کې شکی خبرې کوي د علماو پسې خبرې کوي نو دا خلک چې دا هم ملحدین دي د عوامو ذهنونه خرابوي دریم قسم الحاد ډیزم چې دی د دنه مراد نه ملحدین دي د دوی دا عقیده ده او دوی دا اقرار کوي چې دا ټول کائنات هو الله پیدا کړی دی لیکن اوس وی چې الله رب العزت نعوذ بالله معطل دی دوی وایي چې دا کائنات الله رب العزت پیدا کړل او پرې خودل دوی وایي دا کائنات په خپل چلیږي که چاته مرګ راځي د هغه اسباب د پیدا کېدو په وجه راځي یا بیماری راځي د خپل اسباب دي او د مذهب عقیده چې هر څه الله رب العزت چلوي او ټول نظام د الله تعالی په لاس کې دی دوی د دې عقیدې خلاف چلیږي دوی وایي الله رب العزت نعوذ بالله دوی دا معطل غني نعوذ بالله من ذلک دوی وایي دا هر څه فطری قانون سره چلیږي د چا په کنټرول کې نه دي او دا فطری قانون هم د چا په کنټرول کې نه لکه دا فطرت چا پیدا کړی دی دا ماده چا پیدا کړی دی ظالمانو چې تاسو الله نه منئ د خپل عقل نم دوی کار نه اخلي نو دا هم د الحاد یو قسم دغه شانته کې څلورم نمبر چې دا ملحد علمي دی دوی د علوم او عقلي په ذریعه د مذهب نه انکار کوي دوی څه کوي د علوم او عقلي د ساينس په وجه باندې د مذهب نه انکار کوي او پنځم نمبر چې دا ملحد نفسیاتی دی دوی څه د اسلام په باره کې معلومات لري او څه د ساينس په باره کې دوی معلومات لري نو دوی په شک کې پریوزي او زمنګ په معاشره کې چې دي اکثر دغه ملحدین دي چې دا نفسیاتی ملحدین دي کله چې تاسو دوی سره بحث هم کوئ چې رام شي د تاسو تعارف تاسو کوئ تاسو ورته الحمدلله زه مسلمان یم د خبرې کولو اصول څه دي د دلیل به د څه نه ثابتېږي داوا چې کې غوښتل کېږي دا په کوم بنیاد باندې غوښتل کېږي او دوی نه به دا هم تاسو کې چې ته علمي ملحد کته نفسیاتی ملحد تاسو به د دې نه تاسو کوي چې ته ملحد ته نفسیاتی کته علمي ملحد دا شانته کې د دې ټولو خلاصه چې دا هیومنزم دی چې کوم ته انسان پرستی وایي دا د مغرب د فلسفو بنیاد دی دوی وایي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی دا تاسو اورئ که نه انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی بل ما درس هم کړی دوی وایي د دوی په نسبت باندې هر انسان په خپل ځان کې دننه خدای دی نعوذ بالله دوی وایي دې ته اختیار دی چې جدید انسان دوی وایي چې جدید انسان په 19مه صدۍ کې پیدا شو چې د بل چا تابع نه دی او دې سره بله دغه راځي د فریډم چې ورته وایي نو دا هم د دې هم دا مقصد دی چې انسان آزاد دی دی وایي انسان آزاد دی د خپل خیر او شر مالک دی دته اختیار دی چې هر څه کوي دغه شانته کې د الحاد په وجه باندې عیسایان په دوه ډلو تقسیم شوي دي چې یو ته کیتولیک وي او بل ته پروټسټنټ وي د پروټسټنټ تحریک دا مارټن لوتر شروع کړو د تحریکی مذهبي ازادۍ په نوم باندې داغه په وجه باندې به دوی یو بل باندې کفر فتوی لګي نو دا یو څو مختصر غونډه کې تعریفات ما تاسو ته ذکر کړو دا تاسو ووري او مخکې شیر کړئ دا شیر کوي دا درسونه دا ضروری دي
چې نور مسلمانان هم د دې عقایدو نه خبرې کی. تاسو الحمدلله خبرې کوي، نور مسلمانان هم خبروي، دا تاسو ذمہواری ده. منګه خواري کو، مهنت کو، الحمدلله دا دغه راغون کو، دا حواله راغونډو به تاسو ته بیانونه. تاسو نه هم زمونږ د درخواست دی چې دا مخکې شیر کوئ. جزاک الله. واخر دعوانا